د ماه رمضان شریف نن اولسم ورځ ده، اولسم رمضان دی. او ته پرون ما دا خبره کړې وه چې انشاءالله د جنگ بدر په اولسم رمضان باندې شوی دی. نو مختصر غوندې د خپل ایمان تازه کولو دپاره به یو څو خبرې په دې کې وکړو. ځکه چې مسلمان مؤمن وي، هغه په خپل دین اسلام باندې خوشحالیږي چې څونه قربانۍ په دین اسلام کې شوي دي. دا دین د تورو په شلنګ کې چې کوم دی راغلی دی، تورې په دې کې چلیدلي دي، صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي او ډېرې قربانۍ پر دین اسلام باندې شوي دي. دا دې حد ته موږ ته رارسېدلی دی. الله تبارک وتعالی قرآن عظیم کې فرمایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة. بېشک الله تبارک وتعالی د بدر په موقع باندې به ستاسو امداد کوي. د هغه چا امداد چې هغه صحابه کرامو چې بې سره او بې سامانو هېڅ ورسره نو، او د الله تبارک وتعالی په دین اسلام باندې جنګېدل. تاسو دینه قیاس وکړئ چې کافران چې کوم دي هغه دای تعداد 1000 تعداد دی، 1000، او هر څه سره موجود دي. تورې شته، نیزې شته، اسونه شته، اوښان شته، هر قسم چیزونه هغوی سره موجود دي. او صحابه کرام 313 صحابه کرام دي. 313 صحابه کرام 74000 کسانو مقابله کولی شي. الله تبارک وتعالی په امداد باندې دا جنگ شوی دی، او الله تبارک وتعالی دوی سره خصوصي امداد کړی دی. خصوصي امداد په دې کې شوی دی په جنگ بدر کې. ځکه صحابه کرام کم دي، سر و سامان چې کم دی کم دی، تعداد کم دی، ماه رمضان دی، تکلیف دی، روزه په خولې باندې جنگونه کوي، د دین اسلام دپاره قربانۍ کوي. او داسې محبوب پیغمبر چا په منځ کې موجود وي، چېرته څوک انکار کولی شي. صحابه کرام حضور پاک کینون مشورې لپاره چې جنگ بدر مقرره روانه ده، څه به کېږي. صحابه کرام مشوره ورکړي، مشوره پیش کړي چې یاره څه به کېږي، په کومه طریقه باندې به جنګ کوو، آیا جنګ وکړو که نه جنګ ونه کړو. نو صحابه کرامو ډېر په محبت جواب ورکړ، الله محبوبه تاسو چې څه حکم کوئ انشاءالله موږ به تاسو سره ولاړ یو. مونږ د موسی علیه السلام قوم خو نه یو که چې موسی علیه السلام ته خپل قوم تاسو پیښه او الله هم پیښه، موږ سره بوځئ جنګ له. نو موږ خو ستاسو امتیان یو، تاسو باندې فدایان یو، په تاسو سر او مال زموږ قربان دی. تاسو چې قربان کومه خبره کوئ موږ به تاسو سره شاته ولاړ یو، تاسو خپل حکم پیش کوئ. څه طریقه وي دین نه یریږو چې مثال ماه رمضان دی او ګرمي ده او تکلیف دی، نه، چې تاسو یو ځای ته وړاندې کېږي او تکلیف برداشت کړئ، موږ سر کې تکلیف برداشت کولی شو. دا صحابه کرام فدایان په دین اسلام باندې قربان، چې دین اسلام تر هغې په وینو باندې قوت ملو شوی دی. صحابه کرام په وینو باندې قوت ملو شوی دین اسلام ته، دونه پورې الحمدلله صحابه کرام قربانۍ ورکړي دي. بیا حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د شان او د عظمت نه قربان اوږده واقعه ده چې کله دوی جنگ بدر ته ورسېدل، د بدر میدان ته، نو بیا هغه ځای کې ګوري چې یاره کوم ځای به مثال په طور کافران کم طرف ته راځي، مسلمانان کم طرف ته راځي. حضور پاک ټول جال من ارض برابر کړل، او بیا په هغه شپه باندې چې کومه شپه وه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ان سبا به جنگ کیږي، او شپه چې کوم دی د بدر په میدان باندې راله موقع باندې، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ټول شپه الله تبارک وتعالی ته فریاد وکړو، جړه وکړو، سجده باندې وکړو چې یا الله زما نفر هو چې کوم دی صحابه کرام ډېر کم دي،
او دوی سره داسې دا جنگ عالم ډیر موجود نه دي او هغه خلک خو ډیر زیات دي بل هغوی خو چې کوم دی په مړو ګېډو به را روان وي او مونږ صحابه کرام به روجهدار وي نو مولا مو سره خصوصي امداد وکړه نو حضور پاک په ټوله شپه الله ته جړل عمر فاروق سوي چې حضور پاک په دې شپه باندې ود شوی نه دی کله به میدان د جنگ طرف ته کله به د خیمو طرف ته راته کله یو خوا کله بل خوا او بالکل پیرداری کوله دونه پر حضور پاک مبارک چې کوم دی پریشان او الله تبارک وتعالى دې محبوبا تاسو زموږ امداد شامل حال لې تاسو زموږ امداد دي ان شاء الله تاسو موږ پورا امداد کوو دا موج مثال 313 صحابه کرام دي مثال په تور اخوا کفار ډیر زیات دي دا الله امداد شامل حال وي بیا کار کیږي ها به عمر فاروق سے فرمای چې حضور پاک علیہ السلام چې کله د جنگ د موقع د جنگ نه مخکې کتله یعنی سبا جنگ کیږي ما خام کې مازیګر کې ګرځېده په دورې کوله په جنگ بدر په میدان کې او فرمایل به د حضور پاک د علم او د شان نه قربان شو حضور پاک به فرمایل چې دا هغه ځای دی چې په دې به سبا سرکرده کفار راځي او دلته به جنگيږي بلکې حضور پاک ودا او فرمایل چې دلته به ابو جهل غټ بدبخت کافر بدلته مرداريږي داغه د زین چې کوم دی په کونټه مبارک باندې کر خطا وکړه داسې ګر چاپیرا جنگ لا شوی نه دی ها حضور پاک د الله تبارک وتعالى علم غیب دا ور کړی وره دا عطوای د حضور پاک سره خصوصي وها دا د الله تبارک وتعالى په عطوا سره کونټه مبارک باندې نشان توګو دغه ځای کې او وی فرمایل چې دې ځای کې به ابو جهل مرداري دې ځای کې جنگ لا شوی نه مخکې پېښنګي کوي او بیا کر حتی دلته امی بن حلب منافق چې کوم دی د کفار غر سردار ابل ته مرداريږي او برکه دیو فرمایل چې د موسی عليه السلام فرعون هغه ډیر سخت داغه سره به جنگونه کول هغه نه منلو او زما فرعون چې کوم دی ابو جهل له ابدل ته مرداري په دغه ځای باندې نشانی واچولا د بیر بل کافر نومي واغشت او باقاعده هغه ځای کې نشان ولګاو صحابه کرام حیران جنگ شوی نه دي او د الله محبوب پیغمبر چې دا خبره کوي اور یرا عمر فاروق سے فرمای چې جنگ کله وشو په سبا باندې مرکو شو په دوران کې او یا چې کوم دي کفار قتل شو او یا قیدیان شو سورلس روایتو کې سورلس کسان صحابه کرام په شهیدان شو باقی ته چې کله لاشه الله مبوت لګا د بدر مقام چې کله ورسېل ته باقی بورډ لګې صحابه کرام نمونه لیکلي دي چې دا د صحابه کرام په دې جنگ کې شهیدان شول ته قبرون دي او د حضور پاک علیه السلام مبارک یو خیمه چې کوم لګېدلې و چې کې به حضور پاک تشریف فرماو دا خیمه نوم چې کوم دی عاریشو وصلته یو جمعات جوړ خسته جمعات ډیر مزیدار دی مونږ جمع کتلو نو کولو د دې تلو نه هغه جمعات چې کوم بندو کار پای کې د بدنه بن کړو دونه خسته کارپټ او قاین په کې خو چې حیران بشي دا جمعات نو د مسجد عریش چې کوم د حضور پاک خیمه او اقزه باندې جمعات جوړ دی دا جمعات ته خسته مزیدار مسجد عریش دا جمعات نامره مسجد عمر فاروق سے فرمایي د حضور پاک د شان نو قربان شه په دغه جنگ کې او یا چې کوم د کافران مردار شوی او یا په قیدیان راغلو سلس یا دالس صحابه کرام په دې کې شهیدان شوی دي عمر فاروق سے فرمایي زګر زیدما چې حضور پاک کم ځای کې نشان اچولې چیرې ورون دا خبره کړې دا چې دا څنګه رښتیا کیږي کنه وی یو انچ کم دی داغه نه کم او زیات نه بالکل ار کافر پاګه دره کې دنه مردار شوی چې کوم حضور پاک خودریو کنه دا کافران به مرداريږي نو په هغه دره کې دنه چې کوم دی هغه یو کافر چې کوم دی مردار شوی او د جنگ بدر په موقع باندې فرشتي راغلي امداد د پاره جنگ اغوي کو نو یو आवाज بکیدو او هغه आवाज داسې اقدم
هیزوم اقدم هیزوم دا आवाज بغیبی کېده. صحابه کرام چې دا आवाज هم چې توریدل نه دی، نه کوم د صحابي आवाज دی، نه د پیغمبر سلام आवाज دی، د چا आवाज دی. نو یو صحابي راځي قربان د سیو आवाज کېږي په جنگ بدر کې. وی دا جبرئیل اسلام راغی دی، حضور پاک او فرمایل او په اس باندې سو داغه د اس نوم چې کوم دی هیزوم دی. هغه خپل اس ته چې مخکې شه جنگ کې وړاندې شه، جنگ کې وړاندې شه. او موږ چې اراده وکړو چې د فلالي کافر نصر گزار کو او نزدیکی د باغ نه مخکې باغ نصر قلم شو، موږ به حیران چې تور موږ چلول نه او سر داغه نه ته پروت دی. ودا د جبرئیل السلام ځان سره فرشتي راوستي وي او خصوصي د الله تبارک وتعالى امداد شو په جنگ بدر کې. دا عظیمه لړۍ شو په دغه ورځ باندې او د اسلام او د دین پهله جنگ بدر دا شوی او ډیر کافر پکې مردار شوی، سپه گرفتار شوی. پای کې د حضور پاک شان ډیر اعلی دی چې حضور پاک مخ کې پوشنګوي ور کړی و. صحابه کرام په دې ټکی باندې ډیر زیات خوشاله د الله محبوب پیغمبر مخ کې داغه نه جواب ور کړی دی چې کوم کافر حضور پاک یاد کړو مکه کافر په هغه ځای باندې مردار شو، یو اج نه دی خو نه یو اج اخوا د کرخه دیری د لاندې چې کوم دغه مردار پراتو. دا له حضور پاک علم نه چې الله تبارک وتعالى حضور پاک علیہ السلام ته ور کړی دی. دغه شان چې کوم صحابه کرام پای کې شهیدان شوی دای نمونه خیر ذکر شوی هغه په ټیم لګي. به هر حال د جنگ بدر عظیم واقعا په دې ورځ باندې په 19 د رمضان باندې شوی و. صحابه کرام ډیر تکلیف په دې کې برداشت کړو او ډیر قرباني کړې. شاعر وی 314 اصحاب د بدر جنگ کې، 314 اصحاب د بدر جنگ کې محبوب سلو د تورش لنګ کې اوره توي بچلې دلې او چا حضور پاک علیہ السلام ته گزار پرې خنه، هر چا به قربانی کول او هر چا په دې کې مخکیواله کو او هر چا به په دې کې حضور پاک علیہ السلام له سلام ذکر قربان. تاسو فکر مکوئ الله به خیر کې تاسو جان نثاران پتا سو قربان صحابه کرام شتا. دا هو د موسی علیہ السلام په حسن باندې د مصر زنانو خپل ګوتې کټ کړې. د یوسف علیہ السلام په حسن باندې د مصر زنانو خپل ګوتې کټ کړې. پرېږدي چې یوسف علیہ السلام راخ دونه حسن الله تبارک وتعالى ور کړو او قربان تاسو په حسن کتو باندې صحابه کرام خپل سرونه قربان کړی دي، خپل بیان کونډې کړی دي، خپل بچی یتیمانان کړی دي. تاسو نه سر او مال نه چکم دي صحابه کرام قربان تیر دي. دا سه ترانه به حضور پاک صحابه کرام په شعرونو کې ویلې، ها په شعرونو کې ویلا ترانه و تویل حضور پاک مسکی کې ده خوشاله وو چې صحابه کرام په دې وخت کې ډېر په شوق او ذوق کې دي. او دا آیات مبارک پراتو والله یؤید بنصره من یشاء. حضور پاک الله تبارک وتعالى او فرمای اے محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى خصوصي امداد تاسو سره دی، خصوصي امداد دی او هغه چا سره امداد کی الله تبارک وتعالى چا سره چې خوښ شي اوس الله تبارک وتعالى تاسو سره امداد کی. ته فکر مکه وغه مکه فتح به ان شاء الله مستاسو وي. مخکې حضور پاک د زیر راغلی په دې کې ها. نو دغه لوی عظیم جنگ چې کوم دی د جنگ بدر هغه په دې ورځ باندې شوی دی. تاسو خپل ورونو چې کله ورو جماعت کوي په کم دوران کې اسی سره خپل ځان نه علاوه یو شی په خی صدقه په خی په دیش په باندې یا په دې ورځ باندې یا د جماعت وخت ته کم توامونه پراتري مسقط توامونه قل هو الحمد شریف درود پاک وې او د جنگ بدر صحابه کرام ته هغه ثواب ورور رسوي. ثابت کال برزق فراخ خره، ثابت کال برزق فراخ خره اس تکلیف بد رزق کمبود پن پیدا کیږي. ټول یو ځل الحمد او درز قل هو شریف وې د بدر صحابه کرام د صالح ثواب د پاره. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم ذات عز وجل د ماہ رمضان شریف د عظیمی میاشت په خاطر بالخصوص د دې ولسم د رمضان مبارک په خاطر د بدر د صحابه کرامو د جنگ په خاطر باندې یا الله موږ ټول مالا مال کی په مال حال اولاد کې ټول برکتونه واچي. یا الله کریم ذات ژوند او زندگی په دنیا کې تیرو د خیر عافیت تیر کی د هر قسم نقصان نه آفات او بلیات او اسماني ځمکني یا الله موږ ټول محفوظ ساتي. د ماہ رمضان شریف برکتونه اشربتونه عزتونه یا الله زموږ د ټولو نصیب کی. کریم ذات عز وجل د حضور پاک د شان او د عظمت او د نبوت په خاطر موږ ټول مالا مال کی. داغي یا الله درجات نورم بلند کی مقام محمود کې له خسته مقامات او درجات او زیور کی. او یا الله ستا محبوب دی پتا باندې ګران دی او داغي د خاطر یا الله زموږ ټولو مشکلات حل کی. د بدر صحابه کرام چې کوم شهیدان شوی دي داغي درجات بلند کی. د شهادت او د مقام د مرتبه په خاطر باندې یا الله زنګم د کامل ایمان برخه نصیب کی. د ایمان د زوال نه الله فهم نامان کو ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.